دا خو هغه شخصیت دی امام تاج الدین السبکی دا یو صاحب تیر دی د مبارک فرمایي 200 کال پس د دغه خلکو پاور ته وګورئ 200 کال پس په سمرقند کې قادسالی رااله قادسالی او د هغه زمانه دا ټول علما چې بریتان ته وایي چې امام بخاری دلته نه پوهېده او دلته نه پوهېده دا ټول خدای پاک ته استسقا منځونه او دعاګانې او تاج الدین سبکی په خپله باندې یو شخصیت تیر دی یو مایاناز محدث او مورخ او فقيه تیر دی یو لوی شخصیت دی هغه یې دغه ټول خلک رب ته ستړي شو 200 کاله پس په سمرقند کې قادسالي ده خدای باران وکړي رسول الله مبارک طریقه باندې استسقا منځونه او دعاګانې او سا باران نه کوي امام تاج الدین سبکی فرمایي چې د هغه زمانه خلک د هغه وخت بادشاہ ته ټول راجم شو ورته وی فرمایل ټول راشه امام بخاری مزار لا تاسو راجم شئ او په دغه امام بخاری مزار کې رب نه دعا وغواړئ او رب ته ووایئ چې دا صاحب چېرته پروت دی که نه مونږ سره دې نه غټه بله وسیله نشته باران وکړي تاج الدین سبکی فرمایي چې د هغه زمانې ټول ملیان په نماز استسقا باندې ستړي شو باران او نه شو او چې امام بخاری مزار لراله او رب نه دعا وغوښته دعا نه وه ختمه چې مسلسل 9 ورځې رب متعال په سمرقند باندې باران وغوړاوه او دا خلک څه وي چې امام بخاری نه پوهېده استانه په قبر کې بهتر دی هغه ستانه وفات نه پسر نه بهتر دی چې اعمال یم منقطع دي نیکۍ عبادتونه یم مرګ سره ختم شو بیا هم درنه بهتر دی ستا خبره رب نه مني او چې ده ته اشاره وکړې چې ربه دا خو ستا زما هم ربې ما خبره هم اورې خو زما په خوله او په لاس کې به هغه پاور نه وي دغو خلکو خو خدمتونه کړي دي که نه 9 ورځې او د سمرقند او د خرطنګ چې د مبارک مزار دی پکې ازبکستان کې تقریبا کم از کم 3 میل یا زیات نه زیات 10 میل فاصله ده دومره بارانو چې سمرقند نه د خرطنګ پورې به خلک د باران د لاسه سفر به یې نه شو کړی 9 ورځې مسلسل باران ورېدلی دی او امام بخاری داسې امام بخاری زمونږ ستاسو د سر تاج دی د سترګو تور دی شخصیت دی لوړ مقام له رب متعال ورکړی دی نو چې دا خلک هم د دغې خلکو په خلاف باندې بدظن نه کا بدګمان هم نه کا چې دا حدیث یې د قرآن خلاف قسم دی که ته پوهېږي په حدیث باندې هغه حدیث نه دی چې د قرآن خلاف وي هغه قرآن آیت څنګه د حدیث خلاف ته نه پوهېږي ما مخکې هم درته وي چې ستا په علم کې کوږوالی دی ته جاهل مرکب ته په ټکي باندې نه یې ککړ ته په حدیث باندې چا پوه کړی د حدیث په اقسامو چا پوه کړی د حدیث په تطبیقاتو باندې چا پوه کړی مصطلحات حدیث باندې ته چا پوه کړی دی وجه نه او بیا مونږ تاسو خو ډېر هم بې علمه یو نو د اوسني خلکو په خاطر او د هغوی په بیان باندې چې مخکینو خلکو باندې بدظن نه شئ بدګمان نه شئ قسم دی چې دا مونږ غوندې کوړه کباړ بشمول ازما دا ټول راجمع کړي که نه قسم دی که د امام بخاري د خپو خاورو ته رسېدا خپو او زمونږ استاز هم دی مونږ بخاري ویلی خو د ده د وجې نه استاز متعلق څوک داسې کا بیا زه تاسو ته بیانوم زما په واسطه باندې ستاسو هم استاز دی دا څومره احادیث هم ده د خپل استادانو په بابت کې څوک داسې چې نه پوهېده خو پلار بابت کې ووایه چې نه پوهېده څومره بدار باندې لګي داسې مه کوئ